الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين عند الله الإسلام زما خوگو ورونو مسلمانانو اسلام یو د امن د اتفاق اتحاد او د خوشحالی دین دی دا یو عالمگیر کامل مکمل او اکمل دین دی و افسوس خبره چې نن خلکو او خصوصا میډیا مونږ ته په یو غلط رنگ کې ښودلی دی زمون ځوانان نارینه او زنانه بوډاګان مشران کشران اکثر هغوی د میډیا تقلید کوي او د خپل دین د خپل مذهب د خپل نظریه او عقیدې نه ناخبره دي اللہ جل شانہ قرآن کریم کی فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نن ورځ ما ستاسو دین پورا کو آغا تکمیل ته ورسېدو او خپل نعمتونه مې په تاسو پورا کړو او ستاسو لپاره ما اسلام دا دین غوره کو نو تاسو به د دې د اصولو د قوانینو موافق هغه زندگی تیروئ او دین او قانون هغه چې په هغې کې د انسان الحاجیات الخمسه یا الحاجیات ستا شپږ ضروریات شپږ حوائج هغه د انسان پورا په کامله طریقه حفاظت کیږي چې یو ته ویل کیږي حفظ النفس چې د سړي نفس او بدن چې دی هغه محفوظي دویم نمبر حفظ النسب چې نسب چې دی هغه کنټرولي او برابري او دریم نمبر حفظ العرض عزت حفاظت سلورم نمبر حفظ العقول یعنی حفظ العقل چې عقل هغه محفوظي پنځم نمبر آغا حفظ المال چې مال سی آغا محفوظی او شپږم نمبر حفظ الدین چې دین جره آغا محفوظی د دې شپږو په مقابله کې او د دې شپږو د حفاظت د پاره قرآن کریم حدود او اصول چې آغا ذکر کړی دي حفظ النسب ده حفظ النفس چې نفس نو د دې د حفاظت د پاره شریعت قانون ذکر کړی دی قصاص مقرر کړی یعنی د دې مقابله کې اتلاف النفس دی چې وسړی راولږي او د بل نفس هغه ضایع کی
قرآن کریم دا غیر لپاره قانون ذکر کړی دی، قانون د قصاص. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، یا هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی فرض کړی شوی دی په تاسو باندې بدله اخیستل. دا مضمون د سورۃ بقره 178 ذکر کړی، او په سورۃ نساء کی 92 میں کی ذکر کئی وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ. د مؤمن د لپاره جایز نه دي چې هغه راولګي او بل مؤمن هغه قتل کی، مگر که په خطا باندې نو دا غیر لپاره ځان له فقه اصول ذکر کړی دي چې دا غي اصول موافق بداغه سره رویه کیږي، هغه موافق. دویم نمبر حفظ النسب دے، دې په مقابله کې اختلاط النسب دے. حفاظت د نسب فرض دے، ګډوډواله د نسب حرام دے. د دې لپاره شریعت قانون ذکر کړي حد زنا. بیا که شادي شودی دا غیر پارزان له قانون دے. الشیخ والشیخه اذا زنیا فرجموهما، کله چې آغا بوډا یعنی و شادي شوده سړی او شادي شوده زنانا دا غینه بدکاری وشي نو دا غیر لپاره حکم درجم دی، او چې غیر شادي شوده نو دا غیر لپاره قرآن کریم حکم په سورۃ نور اوم کې ذکر کړي، او په سورۃ بنی اسرائیل کې وایي چې ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشا. د بدکاری محفلونو ته او مجالسو ته به هم نه ورځي، دا کار کول خلا پرېږده وه هغه مجلس ته به هم نه ورځي. او حکم ذکر کړی دی د غیر شادي شوده الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. بدکار خزا او بدکار سړی هغه وهي 100 دوری. دا قرآن کریم حکم ذکر کړی دی د حفظ النسب د پاره چې نسب به محفوظي. دریم نمبر حفظ العرض، یعنی د دې مد مقابل کې اطلاف الاعراض دی. حفاظت د عزت دا فرض دی، او دارنګي د عزت اطلاف او ختمیدل دا حرام دي. د دې په مقابله کې د شریعت قانون حد قذف ته 80 دوری. حد قذف والذین يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدا. سورۃ نور سلورم آیات کې هغه کسان چې هغه بدنامه ولګي، هغه کسان چې هغه ولي هغه پاک دامنو لرا، یعنی په بدنامه سره او بیا راتلنه کوي په سلورو گواهانو باندې نو هي دی ولرا 80 دوری. سلورم نمبر هغه حفظ العقول، دا فرض عین دی. د دې په مقابله کې فطور العقل دی، یعنی عقل چې خرابېدل او پاغي کې کمزوري. شریعت د دې لپاره حکم ذکر کړی دی حد خمر، حد شرب خمر. سلویغ دوری دی چې چا شراب اوسکل، شراب چې چا اوسکل. قرآن کریم سورۃ بقره سورۃ مائده دا مضمون ذکر کړی. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر ومنافع للناس ومنافع للناس. د دې خیرم شته، پیدیم شته او نقصان، او نقصان یې ګورې ډېر دی، ځان ته ساته. پنځم نمبر حفظ المال، دا فرض عین دی. د دې په مقابله کې اتلاف المال دی. نو د دې لپاره حکم راوړی دی حد سرقی. حد سرقی هغه ذکر کړی دی، دا سورۃ مائده کې ذکر کړی. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله.
غلاګر سړی او غلاګره ښځه د دیو لاسونه کټ کوي دا د دیو لپاره بدله ده. نو دا 5 نمبر د مال حفاظت. 6 نمبر حفظ الدین، د دې په مقابله کې اذاعت الدین دی. د دین حفاظت فرض دی او دارنګي د دین ضایع کول حرام دي. نو د دې لپاره حکم او حد ارتداد راوړی دی. حد ارتداد حدیث کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من بدل دینه فقتلوه، چا چې دین بدل کو ناغه مړ کوي، سر ته کټ کوي. او قران کریم کې دا مضمون سورته مائده 54 کې یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه، الت ذکر کوي چا کسانو چې ایمان امراوړل لري، څوک چې مرتد چستا سونه د خپل دین نه، فسوف یأتی الله بقوم يحبوهم ويحبونه، کتا سو دا کارونه کوي الله جل شانه به تاسو ختم کی او نور براولي چې هغه به الله سره مینه کوي او الله جل شانه به داغه سره مینه کوي. قران کریم دا شپږ حدود او اصول ذکر کړی دي. کله چې دا اصول او قوانین ملک کې په علاقه کې ناغه ملک ترقی کوي، هغه مخ په وړاندې باندې زی. او کله چې د دې اصول خیال نه نه هغه ملک د زوال، هغه د بد امنی، د فحاشی، د اوریانی، د ظلم او د زیاتی سره بیا مخامخي. هغه کې بیا د انسانیت بوی نه، هغه کې بیا د زنانه د حقوقو، د سړو د حقوقو، د عوامو د حقوقو او دارنګي د سرکاری غیر سرکاری داغي هیڅ امتیاز او د هغوی د حقوقو هیڅ خیال نه. هغه کې پرده، هغه کې جره د دین نور حدود هغه قائمېدل نشي. قران کریم سورۃ البقره د ملک د اصلاح او د امن او امان دراوړلو د پاره سلور قوانین ذکر کړي. هغه کې یو قانون موږ دلته هوا چې هغه قانون د قصاص دی. 2 نمبر قانون الت ذکر کړي تقسیم الاموال بالقانون الشرعي، چې مال به په شرعي قانون باندې هغه تقسیمول شي، شرعي قانون باندې هغه تقسیمول شي. او دارنګ 3 نمبر الصوم لارتباط النفس، روزه ونیول کیږي د دې لپاره چې د سړی نفس مضبوط شي. او دارنګ اخیرنه 4 نمبر قانون نهی عن الارتشاء، چې په ملک کې برشوت نه، ظلم او زیاته بني، جبر او بربریت بني، او دارنګ حق تلفی بني. دا الله جل شانه د قوانینو، د حدودو، د اصولو او دارنګي د قواعد خلاف په التا نور قواعد، اصول، قوانین او دارنګي چې د پینې جوړيږي. کدا سی سورۃ النساء وی فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ستا پرب مې قسم چې دیو مؤمنان کېدل نشي ترسو پوری چې فیصله کوون کې جوړنه کې تعالی را اے پیغمبره او ستار اورل شي قانون لرا. او مائده کې وی الذين امنوا، هغه کسان چې ایمان راوړو ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، او ګډوډ نه کو د ایمان سره ظلم لرا، شرک لرا، او دارنګ د انسانانو جوړ کړی شي قانون لرا. نو اولئک لهم الامن، د دغه خلکو لپاره امن دی چې کله د قران په مقابله کې قوانین او اصول نه جوړي. حالان کې دا روانه قانون دی را روان چې د قران کریم په مقابله کې په هر دور کې قوانین او خپل نظریه جوړې شوې دي. بندوقیه جوړه شوې و، یاسق جوړ شوی و، چنګیز خان چې جوړ کړو، او دارنګي اکبر چې جوړ کړو، او دارنګي چې اوس په کې د اکثریت او د جمهوریت ناری شوي، دغه چې څه کړي هغه جوړ کړي دي.
اولئک لهم الامن وهم مهتدون. او چې قانون خود قرآنی او اصول الله جل شانه ولو انهم اقاموا التوراة کچره دیو قائم کړو تورات لره ول انجیل او انجیل لره و ما انزل الیهم هغه چې نازل شوی دی دیو ته یعنی قران کریم من ربهم د طرف دربنا لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم نو خامخا دیو به خوراک کړو د بارنا او د لاندینا اشاره دی ترا چې د دیو کشران به برابر وي او دارنګ عہدیدار او مشران به برابر وي یعنی رایه هم سټوي او دارنګي راهي بچره هغه هم برابر وي. دا اوس چې دا کوم لانجی کونجی دي او دا مصائب او تکالیف دي په کورسۍ باندې چې غوبل یو ورخیږي او بل تیرا گزاري صدقویانو په شانکاری شروع کړي دي. یو چې هغه په کورسۍ کې نه پریدي چې یو وخیږي نو بل وتلان دي تیار ولاړی د خپل کلک نیولې او بل چې هغه خیږي نو بل د خپل کلک نیولې. دغه د جمهوریت اثر دی چې هغه اوس دغه مین تراوړو چې په غزنانو باندې ځان له ظلم کیږي په سړو باندې ځان له کیږي په غریبانو باندې ځان له په یتیمانو باندې ځان له. راشه قران کریم تکینا په قران کریم باندې عمل وکا او د دې د اصول موافق خپل ژوندۍ جوړه کا ان شاء الله دنیا هم د کامیابی او آخرت هم د کامیابی.